شروع کول غواړو د وخت د کمي د وجې نه او چونکې د موږ د مشرانو نور پروګرامونه دي نو د هغې د وجې نه موږ کوشش کوو چې په څېرې مجلسونو کې مختصر کړو نو زه د ټول نه اول د تلاوت کولو دپاره اختیار رشید ته درخواست کوم چې کشف تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تلاوت نه بعد زه چې کومې موږه د بار نه نور راغلي مېلمانه دي هغو ته هم هرکلی یم. چونکې موږ ورته ووایو چې زه به اول انشاءالله کوشش کوو چې موږ درسي زه مختصر کړو ځکه چې دوه درې پروګرامونه نه هم دي موږه د مشرانو خو زه یې ډېرې خبرې صرف کول غواړم د اشفاق خان په هکله به د هغوی هم موږ چې موږ جلسه وکړه په ما به موږ ورته اظهار کړی دی ورته سپورټ موجود دی نو چونکې اشفاق خان زما سره دنیاګا پوه شوی زه ورسره ایز ا ډسټرکټ ممبر هغه سره پاتې شوی یم زه د هغې د شخصیت یعنې لکه څومره واقف یم نو شاید چې نور به څوک نه وي واقف یو انتهایي نفیس انسان دی زه هسې چا صفتونه نه کوم که زه موقع مې چې د غلا لیدلي وي نو بیا به د هغه کې وي نو ډېر ښه او ډېر شریف انسان انشاءالله کرپشن وغیره دا خبرې د هغو سره نږدې هم نه دي راوړې او بهرحال دا خیر هغه به تاسو خپله پته ولګي د هغه د خبرو نه خو زه ټولو نه اول یو څو خبرو دپاره دعوت یې وکړم موږ حاجي صاحب شیراګوال حاجي صاحب ته چې هغه یو څو مختصر خبرې وکړي او بیا به یقینا پاس انشاءالله خپل مشرانو خبرې کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دې په مطلب باندې موږ ټول پوهېږو. مو خبرې نه کولې خو بس داسې پورې چې کومه واقعه وشوه نو کې خبرې دوې درې راوکتلې نو سکندر ته ریکویسټ وکړم زه به خبرې کوم دوې درې خبرې کوم لکه اشفاق خان راغلی دی ما سره په ټول عمر کې یک یو ځل ملاقات شوی دی خو که بالفرض څوک یې چې ما ته حصه کړي نو ته په کور کې دی چې اوبه غواړم نو بمبې خو اول ولګول بیا به تا ته اوبه راشي چې ته ورته وي راغلی وي چې تا ته حصه نه وي کړي نو بس بیا خو یې تاسو ته ګران دی دا داسې خاندان دی چې تنقید برداشت کوي که پلار یې حاجي صاحب نور محمد هغه ته چې څوک وي راغلي دي بالخصوص نر دی نر ورته پوڅېدلی دی ولور دی ورسره بالخصوص د پولیس په کیس کې نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم دا نن تاسو ته دې زمورې سره راغلی دی چې انشاءالله بالخصوص زه د چا نومه نه اخلم خو که پورې چا څه حرکات کړی وي اول ته نه زه د ټولو په دروغونې معافي غواړم نو پویه وو هغې ته څه پاته نه وه نو ریکویسټ ورته کوو چې تاسې فورګیو والا خلک یې فورګیو به ورته ویل کوي او موږ ته به انشاءالله موږ به د تاسې انشاءالله درنه وش کوو نیا صاحب ورسره راغلی دی ګوره بیا درته یوه خبره کوم چې یو سړی چې ما کور ته اوبه نه دي راغلي نو هغه اول خو په کور کې د اوبو فټینګ وکړه که نه بیا به تا ته د ډګۍ نه و د بمبۍ نه د پټاټ نه اوبو لېږ میلاو شي نو که تاسې مثلا څوک وي راغلي وي او هغه ته یې کور نه وي کړی نو بس بیا خو بیا یې زیاتی کړی ما اوسه په ژوند کې یک یو ځل ملاقات شوی بهر د سوري نه په حجره کې خو ډېر په درناوښت و ډېر په سړیتوب و ډېر په انسانیت باندې ما سره دیده دی خو زه یې هغې طریقې ته سلام کوم چې انشاءالله الرحمن تاسې به نا امیده کوي نه نو کوشش وکړې به ټیم زیات نشته ما وعده کړي چې درې خبرې به کوم درې پوره کوم نه خو به دو خبرې چې کوشش وکړې چې دا څنګه راغلی چې میلمستې قدر یې وشي وعده مو ده
یعنی مستي قادر به کوي کنه یعنی مستي قادر قبل فرد چاته سي اعتراض وی کنه او دي اشپوک خلنای چانه تو خپاوي نو بس کې ته سره بدل شته کنه موټ باندې کوي کنه خو دوه طریقه نه ده چې تو کومه وشوه دی باندې زه د نه په خپل طور باندې مو پیغورم او ان شاء الله چې څوک دي کې حساس خلک دي او ټولو طرف نه زه اشپوک خونته هم چې مشتبه دې خبرې معذرت کوو بس ټول به مو مشتبه مو پیرو کې والا دې مو ټول عزت او جزاک الله Iertarea asta poate ce dezbate insan de omului هم بنسبيه نمشي برداشت كوالين من دي وجنا مشتي عليه هرنج خبره چې کومینو اثر موږ یا کله پر کوم خاطر پر ترخیر موږ هغه د شه لایټ خلو نو اذا من وګورئ موږ پوری طرف چې کوم ځانو هغه هم دې موږ ډیر لکه قدرمن خلک دې موږ ټول سپورټ کړی دی بيګای خلوی سپورټ کوي لمن امکان باندې موږ ټول لارسلي کردار کشي نشو کولای پوری موږ زبېما چې 100% اسن خلک هغه دې بشک وی په مشکل شته داس خلک او په هغه کې کومې موږ هغه سي نه کوو خیر او هغه د هغه مې دی دوی چې لکه احتجاج کول په پروز دی په دغه طریقه نه دی هر شي دی په طریقه دی او دا هي سره لکه خپل ځون باندې هغه کوي نور څه نشي کېدلی نو زه اولنا دې لپاره خپل ملماته اشفاق خان ته دعوت وکړم چې هغه وشي مختصر مشترک خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زمام مشرانو کشرانو السلام علیکم زمونږ زه دلته مېلمه یم زمونږ تاسو تعلق زمونږ د دار محمد علي صاحب مشران ناست دي سلیل خان زما والد صاحب نور محمد علي صاحب دلته یو تعلق دی ورورولي ده او د دې ځای خلک ډېر مینهناک دي او ډېر ښه خلک دي او زه انشاءالله مخکې زمونږ ډسټرکټ ممبر صاحب او ما د یو وخت چې کوم نظام کې وم نو هغه دی له ما فنډ ورکړل شو انشاءالله زما کوشش دی چې زه به انشاءالله دا مې سره وعده ده چې د پوهو فنډ هم دلته وړم چې نن کوم دغه مولي ځکه چې زمونږ دا یو غلط میسج دی که تاسو ګورئ زموږ د لاندې خلک ګورئ تاسو سره سلیخاني ورسره ډېره مینه کوي انتهایي مینه کوي تاسو خیال کړی دی که نه چې تاسو راشي نو څنګه راته ګوري خو دی چې زموږ سره نن څه وکړو زما حقیقت ته زړه خفه دی یو وجه دا ده چې 4 هلکان دي 15 هلکان ما نور دي او ټول د کلي هغه د لاندې او چې کوم خلیق به د 2013 نه هغه فرق شروع کړو چې موږ ټول یو موټی وو نو لاندې خلک به نن سبا خو د ویډیو سیسټم دی که نه نن سبا خو د نیټ سیسټم دی خفه کېږو به نه د نیټ سیسټم دی دې خلیق ورو زموږ یو سفر شروع کړو چې به لاندې او باندې دا موږ یو شي په 2018 کې ورته موږ وښوده چې کله الیکشن راغو په پبو کې میا سره مقابله کې څه چلو شو خلیق کامیاب شو او چې کوم سفر موږ رسول ته ورجو کړو نو بیا د ډاګه سره راغو دا ټول ورانه ماته پرځ د چاري دا بیا زموږ خپلو کې جنګي لاندې باندې سفر بیا شروع کړي نو ان شاء الله دا به ختمو په 19 تاریخ په دا ختمو دا چې چا شروع کړی دی که نه چې دا خلیق زموږ ورور ټیک ته د ګیلې به زما مي شته ګیلې خو ټول شته د ده نه ګیلې زه دا ویم چې یاره زما ګیلې به ورسره وي د ګیلو خپل انداز وي خو ده سره څه ومه زه د لاندې سړی مېلمه ومه او دا چا کړی دی زه بیا وایم دا د ډاک سړي زردالي خان دې په نوم باندې دا د هغه ورانې او دا څه لپاره کړې دا زما د خلیق بېعزتي نه ده کړې نه زما بېعزتي کړې ده زموږ خپل خلک زموږ یو خلک دا هغه فرق چې کوم دی که نه چې کوم سفر د شروع کړی و ختمه بیا هغه فرق شروع کړي دا لاندې دی او دا باندې دی انشاءالله موږ به دا فرق په 19 تاریخ ته له دې جواب ورکړو زموږ وروڼه یې په ما دا نه ګرانې دا مې سره وعده ده چې کوم دی ته ملګري در سولرو خبرو کې دا چې په اولي کال زه راشم زما ګوره چې وعده یې ده ته پته را سکندر وایي په اولي کال چې دلته څومره جوماتونه ټولو کې به سولرې لګوو باقي د اوبو چې څه مسلې دي ما سره به کېنئ ما سره به دا نه چې سکندر زما ورور دی خو زما سره به ټول ګروپ کېنئ او چې سي انشاءالله زما خو تاسو ته څه وایي چې دلته به ډېرې مسلې ځکه زما زیات فوکس دی ځکه چې دا ډېر ښه خلک دي او ډېر مینهناک خلک دي په دې ټوله خټکنامه کې مځکه دا وایم چې دا امن والا خلک دي نو غلطه به نه خو ساده دي
او خلک استعمالي کی څه پاکستان ته ګرم کړی کې څه نو لہذا زه خبره باندې ختموم او خلیق بھائی نے اجازه غواړم چې زموږ ضروري پروګرام دی او زه تاسو ته معافي غواړم او څه خبره مې داسې کړې نو زه تاسو نه معافي غواړم ما خپل رونه ګڼلې داسې خبرې مې سره کړې او ان شاء الله او اخر کې بیا وایم چې په 19 تاریخ چې کوم دا زموږ ته کوم دا فرق دی کنه ته په وو دا کې سودو خټکنامه دا په 19 تاریخ ختمو او د دې بیا جواب ورکوم ختم کړی دی لاندې خلکو ختم کړی نو ټول یو زموږ یو بوټي نه لاندې شته باندې شته یو هلته یو کور دی ان شاء الله فرق ختم کړي او په 19 تاریخ به تاسو ختموي والسلام بدرنګي دا تاسو بیا هم ځکه چې مری لیټ او خلک ته انتظار دي خلیق بھائی اجازه دي نو زه معافي غواړم او بیا تاسو اجازه غواړم خپل ځای نه بخوا دی نه خلیق بھائی به خبره کوي او زه به تاسو په طریقه ولوزم نو همداسې زما سلام ته د اشفاق بھائی لکه زه هغه پېژنم د یقینو که څومره دوک چې ماته دی په ولا شي هغه مو هېڅ هم نه وي دې چې څه وشولو خو بهرحال دا خو نه موږ ټیمپر دی داسې چې داسې څیز په داسې خبرو کې ولو خو بهرحال دا چې کوم بیا نو سیاسي هغه دی هر سړی ماته څه ووایي چې یو کس بلیم موږ ټول قوم ته یا ټولو خلکو ته نشو کولی نو دغه اشفاق به یو چې کله د خلیق MBA الیکشن و تیر 2018 ولا نو د میا افتخار په خونشیر غړي د دې واجنا په هغه د کې میا افتخار ته خلیق الرحمن صاحب په خونشیر غړي کې په خپل پورې ګوت بل شي کس ورکو صرف د واجب بیډیای واجب واجب خلیق الرحمن صاحب خپل کې دور وو خو لیکن بیا هم هغه د هر سړي ته خپل ربني شکست ویل د روانه خبره زه دا وایي کوم توبه کړه چې هغه په مختصر لفظونو کې سره او کې خبرې او به ان شاء الله خلیق الرحمن صاحب خبرې وکړه د معاصرات په شکل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موضوع عزیزانو محترمو درنو ملمانو MBA صاحب تاسو ټول تدار کړی یم انګریزي کې یو متل نه دی خو داسې یو مقوله ده چې give respect and get respect چې ته داسې نه دي شوي چې you will get respect and after that you will give respect نه give respect get respect عزت ورکا نو عزت والا پښتو کې موږ دا مثال کوو مثال پورا چې اول وکړه نو رسولي با دا درنه من معنی چې مشکلي ترسي کاغه د نېشنل دی کاغه د پی ټی آی دی کاغه د پیپل دی کاغه د جمعیت دی دا د موږ ملمانه دي او د ملمانو قدر چې کوم ده دا په موږ باندې اخلاقی طور او دینی طور هم فرض ده ابراهيم عليه السلام په بغیر د ملمانه روټه نه فړله یو ملمانه صرف پکړو چې بیا په ونه دی الله د طرف نه وحی راغله چې زه ټوټل مخلوق ته رزق ورکوم تو دې ملمانه ته پاسو کو چې مسلمانې کنه هغه و چې دا مسلمان نه دی روټه نه پوسوله بیا په منډي آی روزي کو راي وستلو بیا ته ملما پښتنه وکړه چې دا ویلې وی چې دا الله طرف له خو باندې داسې وایي اپ اٹکی مسلمان شو دا ملمانه چې مشترسین او دا ورنه صرف یو ووټ غواړي نو ووټ خو دې لپاره غواړي چې تاسو ریپرزنټیشن وکړي د حکومت نه سبا ته تاسو ته سره وباسي او په کور کې خو نه کېږي چې په کور کې کېږي او چې موږ کې خپل اهلیت مې خپل افیشنسي موږ کې مې نو موږ په خپل به ویلو چې څوک دمره نران دي او دمره تکړه دي زګورم چې مته څوک دی MPA الیکشن ته وداري څوک دی MNA الیکشن ته وداري په فیسبوک کې نه عملی طور باندې دی وداري نو بیا به خلکو ته یار نه نیسو چې مته ته مو دا کار نه کړی ته مو هغه کار نه کړی ته مو هغه کار نه کړی ډېرې خبرې دی واجبانه نشم کولای کنه یو واګین تاسو دلته په یو موضوع باندې لګیاو زه به صرف پیشواک احمد خان صاحب لاړو خو هغه متعلق پته امام صدر دریم نه لګوته خو دغه ته یو دیرینه کیسه کوم چې دا په فرست ټایم کوم امام ورور شهید مسعود رحمان اپ په بجاور کې تحصیلدار آی وی ایریا ته لاړو چې انور گو ایریا
بیا د هغې نه بعد هغه باندې هلته حمله وشوله خو لیکن هغه بیا یا لفظ واره خلاص شو سره د دې چې د سره خپل د خسادرانو شپږ اوه کسان وو خو د فایر آرډر کول نه شو ځکه چې ټول مړه کېدل چې واپس رالو خیر پی او ته ووایي چې کنې تا ته ویلي وي چې دغه د ما سره دا نوغو ایریا ده انیوی بیا کلي ته رالو کلي کې ورته ما وویل چې زه په چوټۍ وم ما یې ټرانسفر وکړه په هره طریقه شوي دغې وخت کې د دې د خاندان سریر الله دې وبخي پروردګار منسٹر ہو اور یو کانچور دیم چکنے جاؤ لوگ حکومت غالبا سریر په 1967 کې جمع په اسلامي کالج کې سبق وی نو دا په عالم کې په اسلامي کالج کې سبق وی یا غبل یو منګره او قسم نو ما و زړه اننه ژوند دی نو هغه سره د بیا مصرف تلو راخو کمرې ته زه بیا مسافر شوم د بیت لور دا چټه باندې بیا راغلم نو موږ خټک سه په لوسین ته وی چې مسعود ترانسفر وکړ دغه وخت کې سریر منسٹر اقبال حسین سریر ته وایي سریر ته وایي چې څوک دی چې دا د تا وګړو ورور دی وایي چې ټیک ده هغه ټرانسفر نه کېدلو سریر د ما د ورور په سر باندې ریزاین ورکو چې یا به دا ټرانسفر کېږي یا به یې ما ریزاین وي نو دا د هغې خاندان سره تعلق لري او هغه ټرانسفر بیا وشو نو دا هغې خاندان سره تعلق لري نو زه نور خبر نشم کوی خو عارف یو شاعر د جنوبي ما سره درې خبرې کړې وې نو ما ته ویل چې ته خو مسعود رحمان ورور نه یې ما ورته چې یم ما یې ویلې چې دیګ نه یې واچه وخوره باقي ټول دیګ اخکسې وي نو بس دغې خبرې نه تاسې خپل اعمال ولې چې دا کوم خاندان سره تعلق لري چې در باندې ودرې نو تر دغه دی حد پولیسي چې دا کوم حد ته ما وشیلو والسلام علیکم واقعي څنګه چې هغه خبره وکړه هغه واقعي لکه زه یې پېژنم هغه ما ته پته ده زه سره پوتې شوی یم نو تر دې پورې چې موږ دا خیر کړی دا لټونه په سټریټ کې لګولي په دا ټولو باندې اشفاق په تصویر دی دا د مو هغه ټیم کې مې ختمه وه خو لیکن یو فنډ هغه وروسته ریلیز شولو نو هغه ما ته هغه ځای نه راوسته و چې بهې دا خپل څیز دې استعمال کړه نو لکه آیون ته بیان باره نشته دی اوس دعوت ورکوم موږ ام پی ایس ته ګوره څوک په دغې سیمو سپکېږي نه خو څوک چې خدای درنه کړي وي هغه هسې درنه وي صرف دا بعضې خلک د بل په سپکوو کې خپل ځان سپک کړي د بل په غورځوو کې خپل ځان وغورځوي خپل احتیاط وشي کنه ته دا د الله عزت ورکړی هغه وي خو لیکن خپل لکه ځوان شیانې دپاره چې کوم یو بلنان کوم سټیج وي نو هغه سټیج خو به شهي که نه زه دعوت ورکوم موږ ام پي ایس صاحب ته چې هغه راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما ټولو خوږو مشرانو نورو کشرانو السلام علیکم زه ټول اول تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم تاسو دومره دلته کې انتظار وکړو زه نن چې کوم دا واقعه وشوه نو کله کله سړي ته افسوس خو راځي خو زه به دا وایم چې لکه چې کله نفرمان شهید وفات شوی ده هغې نه پس چې کله ما ته زمواري میلاو شوه ما سره تاسو کې ورډ کم ډېره زیاته مینه کړې زه دا منم چې بلکل لکه هر موقع سره د تاسې د کلي خلکو ما سره ښه ټیک ټاک مرسته کوي هغې کې هېڅ شک خبره نشته ده یعنې هغه وخت کې مو زه به لکه چې داسې ومه چې بلکل ورکې پسې ګرځېدلی وم نو هغه وخت کې تاسو ټول ما سره ولاړ وئ او ما همیشه په هر موقع ویلي دي چې ما سره تاسې د کلي خلکو ننګ و غیرت کړې ده او په هر ځای کې رسېدلو اوس لکه دغه واقعه چې کومه ده په دې باندې زه چا نه خفه کېږم ځکه نه چې ما ته الله تعالی ډېر ستا زړه راکړی زه ځکه په دې نه خفه کېږم چې کیدای شي ما کې کمایي وي کیدای شي ما په مشرانو کې څه کمایي وي ما په پارټۍ کې څه کمایي وي موږ داسې غلطي شوي چې هغې دې وایي داسې یو زړه کې یو خفګان جوړ شو لکه ټیک ته هغه بله خبره ده چې چا به شیطانت کړي یا ما ته پاته وه مخکې نه ما ته پکې ده وینا شوي وه چې تا سره به دوه درې ځای کې داسې کار کېږي
نو زه ډرپوک سړی نه یم که زه ډرپوک وي نو زه بیا دلته راتلم نه ما ته پته وه چې داسې حساب و دا پلانینګ و دوه درې ځای کې داسې ما سره دا واقعیت یوه ځای کې داسې لږ غوندې وشو دلته نه غوندې زیات وشو خو دا مخصوص طریقې استعمالی شوې او لکه دا صرف دې دپاره چې ما دا قوم د متنفره کول ووایي ما نه مخکې د 2013 نه مخکې تاسې خپل لیکلي حالات وګورئ دغه چې کوم دی ډاګ د دا روډ روان ده سلخانې ته دا په کوم حالات کې مخکې اوس وګوره چې څنګه ده دغه د زلوزای نه چې کوم دا روډ راغلی ده تر تاسې کلي پورې دا چا جوړ کړو دا ما جوړ کړی ده خو په سوال بنیاد مې جوړ کړی مشرانو سره مې جګړې کړې دي او تاسې د کلي ته مې پیسې راوړې وې ځکه چې تاسې په ما باندې احسان دا مانځ کې چې کوم دا کوټلي کلا بازار ده دا لار چا جوړه کړې ده ما جوړه کړې داسې نورې داسې لارې او هغه دغه پل چې کوم ده دا چې کوم کوټلي خور ته پل لاړو ټیک ده کوټلي کلا ته چې کوم جوړ شو دا چې تاسې به دا ګوډي دغه کېدو هغه پاس بلکل ما سیټ کړو لکه صحیح لارې جوړه شوې که نه چې د خاټو د هغه نه مو راوچات کړی په لاره مو کړی لکه ما دا چا دی پوره کړي تاسو دی پوره مو کړي دویمه ټوله غاټه خبره ته کوم د 2013 نه مخکې تاسې د کلي خلک به غوکېدو چې په لاره به راتلو نه غوکېدو ټیک شو هغې مخنیوی چا کړی ده ما کړی ده ما ته دمکې هم میلاو شوي دي بقاعده او زه ورستو شوی نه یم ځکه چې تاسو په ما باندې احسان و تاسې ما سره مینه کړې وه ما ته هغه ځای نه د غیر نه به ټلیفون راتلو دمکې ما چاته ګورې خبره نه ده کړې ما چاته دا الیاس والد صاحب ته صرف پاته وه او وفات شوی ده ټیک شو ما د هغه به خبره کېده بل چې کوم دا چاته د خبرې پاته نه ما ته دمکې به راتلې چې ته د لارې نه اپاشه خو ما زه نه یم رسو شوی ما هغه ځایونه هغه لوکیشن بیا شهري دي فوج ته ویشلي پولیس ته ویشلي دي هغه خلکو پسې هغې لوړ دي هغه خلک اوس په دې موقع دې ځای کې ختم شو نو چې لکه مطلب زه د تا دپاره یو ځلې مې وینه توی کړه بیا ته یې اورم وینه تویوانو ته نو کم از کم لږ خو سوچ پکار ده که نه دا چې کوم خلکو ذهنونه بدل شوي دي د خلکو ذهنونو کې لکه داسې یو عجیبه باندې یو نفرت یې جوړ کړی ده دا صرف څه ده شیطانات ته دغه خلک چې کوم دا ټول ورسره ګوره میلاو دا چې څومره موږ کرش کړي دا ختم کړي دا مشرانو دا زړې پارټۍ دا ټول هغې سره میلاو هغې پکې باقاعده حصه وه اوس هغې حصې باندې شوې بیا دلته چې کوم د کرپشن مو دی په دې لارو کوڅو کې کورونو کې کولو یا په دې مشرۍ کې به کولو هغه ټول هر څه ما ختم کړو نو څه یې وکړو ما د قوم کې داسې مخصوص یو څو ځایونو کې داسې خلک اوچات کړو هغه کشران دي هغې نه پوهېږي هغې ته څه پاته ده هغې ته ذهنونه بدل کړو او دغه شان دی مطلب چې په لارې کې راته ودرول په هغې کې څوم یا 15 کسان یا 10 کسان خو بیا هم زه دا وایم چې ما لکه دا 15 یا 10 کسان یا 20 کسان خپالي داسې وایي چې ما بالکل ما زړه دې وخت کې درد کوي دې وخت کې ځکه چې ما ته لکه ما د ژوند مقصد دا ښکاري زه خپل قوم خدمت وکړم خو لکه زه په دې بالکل خفه نه یم ځکه چې ما ته پاته ده چې دا مشکلات په دې کې وي لکه دا چې کله خدمت کوي او صحیح سوچ سره کوي نو بیا پکې مسلې راځي هسې خبره نه ده خو زه به دا همت سره به دا خلکو سره کېنوم دې سره به خبرې وکړو ځکه چې دا زما ورونه دي زما کشران دي زما دپاره دا هېڅ خبره نه ده حضور صلی الله علیه وسلم سره داسې شوي دي ډېر ځایونو کې هغه سره هم دغسې به هغه ته به مخې ته به دغسې مختلف مسلې راتلې زه د هغه د پښو ته هم نشم رسېدلی خو کم از کم انشاءالله د هغه پیروکار یم کوشش به دا کوو انشاءالله چې دا چې څومره ما کشران دي دی ما سره کښېني ګوره ما چې څه کړي دي هغه ورته وړاندې کړم او چې څه دی غواړي هغه هم کوو داسې څه خبره خو نشته پکې لکه زه خو د همدې دپاره لګیا یم لکه دا دې یوه خبره وکړه د دې هغه والا ده دا چې کوم دا لیار ده دا چې کومه د روزای نه وره تر د تاسې کلي پورې لیار جوړه شوي نو دا ښه ښایسته جوړه شوه اخره کې ټیکهدار سره فنډ ختم شو لاړو نو ما ته رشید الله فنوکړو هلته راغلی و انګلینډ نه هغه ما ته فون وکړو چې یاره دا ځای ډېر خراب ده
او دلته کې چې کوم دا تقریبا ما په خالي 15 میاشتې شوي یا 6 میاشتې مخکې راوړلی و ټیک ده هغه ما ته چېرته دا ځای خراب ته مخ دواړه یې پکې غورځېدلې ده نو ما هغه ټایم کې ایکسچینج ته فون وکړم ما ورته مې داسې چل وکړه چې دې باندې اسټیمیټ وله ټیک شو دې ته زه پیسې منظوروم نو چې پیسې لکه ما منظورې کړې یا هغه پروسس کې خو 15 میاشتې خو لګي داسې ونه چې ما په جیب کې پیسې دي او زه به بس لګیا شم او کار به روان شي داسې نه ابا قاعده په ډیولپمنټ پلان کې وي هغه پلان چې کوم هغې کې ما واچولو او چې کله مې کتو نو بیا دا کار دی شروع کړو ما ته بیا ما سره بیا چاره بېتا نه ده کړې په دې باندې منظورې پیسې اوس هم پرتې دي زه به تاسو ته وښیم چې پیسې پرتې دي زه به ته ایکسچینج هم کېنوم ایس ډي او هم درته کېنوم هغه پیسې منظوره پیسې وي خو چې اوس کار شروع شو فرض کړه نو ما څه کړي وي بیا ورپسې دا ګیس خبره ده تاسو ته چا په سترګو ګیس ګوره نه شی دا موږ دا ګیس راوستی دی کلي دا د غونډې پرې په دې پوره په دې خټکنامې کې پرې دا پوره په حلقې ته ګیس رسولی ده نو څه ګیس چې رالو هغې خپل یو هغه میټر دپاره پیسې جمع شوي دي خو موږ صرف دغې د واجې لږ ونه کې وروستو کېدو چې داسې نه چې اختیار رشید که فرض کړه مخکې ګیس ولګولو بیا به نور پیدا کړي چې تا دا دې ویلې مخکې کړو صرف دا خبره پکې وه هر څه پروسس شوي ده په 3 میاشتو کې به تاسو ته میټر هم شروع شي نو لکه دې په کار دا چې تاسو خوشحاله وئ دلته کې ورته ګلونه راغستي یې په اچولو چې یاره تا ګیس راوستی ده دې نورو خلکو تاسو ته ګیس نه راوستو دا ګوره ما خبره یاد لرئ اوس ولې لکه 3 ځلې دې هغې په دور کې دا ناټ فیزیبل شوی ده دا ما فیزیبل کړی ده ما خپله طریقه وه ما ورسره داسې سیسټم وکړو چې دا ما فیزیبل کړو تاسې دپاره چې فیزیبل مې کړو ګیس مې راوستو خو چې دومره کاله څومره کاله وشو تاسې کله یې جوړ ده خو دې خټکنامې ته ګیس فرض کړه 15 کاله مخکې راغلې ده خو ما درته اوس راورسولو نو په کار ده چې ما نه تاسو خوشحال وي نو الټه پای باندې ما نه خفه دا بجلی دا ټرانسفارمر چې راغلی دا لین به چې دلته بایفرکیټ کړو ټیک شو دلته به چې کوم دا پروژې کې به بجلي کم وه لوډ شیډینګ به لوډ شیډینګ پرې د سره ډو بجلي به نه وه ما درته هغه بایفرکیټ کړو او په ګرمۍ کې هغه مسله یې تاسې حل شوه بیا هم تاسې ما نه خفئ نو زه خو په دې نه پوهېږم چې لکه ما نه پکې څه داسې غلطي شوې ده خو بهرحال بله یوه خبره هلته کېږي چې سولر دا اختیار رشید ته تپوس وکړې دلته ما په خپلې چې لکه که تاسې کار وکړئ چې د سولر هغه دپاره پکار دي د جوماتونو دپاره ما ته وایه چې زه د سولر دا ما ته چې وي او کتلي وي او غونډ کلي کې سولر یې الریډي لګېدلي دي په جوماتونو کې نو ما خو لکه هر هغه کې ټیک ده ما به رابطه نه وي ما به راتګ نه وي ایمرجنسي سوال جواب چې ما ته چې ته وشي زه ځان رارسوم خو چې ما ته فرض کړه سوال جواب نه کېږي نو زه به څنګه راځم بیا لکه چې څنګه تاسې په تکلیف کې د کرونا نه د وجې تکلیف کې دغسې ما خاندان هم تکلیف کې ما کرونا ما کور ولا 4 میاشتې په هسپتال کې داخله وه دا جیسه ته پاته ده اوس ولې نو دا لکه داسې خبرې دي بیا لکه دغه پل دی یادولو دا پل چې کوم دا دی چې دا پل ولې جوړ نه شو نو ما سره خو د کارون خزانه نه ده ما سره خو دغه پیسې دي سوال میدان کوو په پښو خلکو ته مشرانو ته پروي چې موږ ته پیسې راکړي پاکستان خو ډېر غریب ملک ده دا صوبه خو ډېره غریبه ده چې څه پیسې مې ما راوړې دا روډونه جوړ شو دغه جوړ شو دا پل مې هم ورته خواست کړی د هسپتال دا پل دا کم از کم د 8 کروڑو منصوبه ده ما ته ټوټل د پوره د کال دپاره دغه 15 کروڑ روپۍ مې لګېږي نو دا یو پل باندې به زه پیسې ولګوم بیا به یې څوم نه نو هغې یې څه وکړو دا جي صاحب سره مې لوړ کړو بقاعده سیکرټري صاحب سره مو خبره وکړه منسټر صاحب دیګو جګړه سره مو خبره وکړه دلته کې هغه هسپتال بم شروع شي انشاءالله نو دا لکه دا خبرې دي لکه زه په دې نه پوهېږم چې آخر لکه څه وجه ده داسې چې دومره لکه دا زهر په خلکو کې او واچول شو په ذهنونو کې هغه 15 کسانو یا ورسره لاسو یا 15 یا 20 خو آخر ویلې لوانې زه تاسې مشرانو ته دا خواست کوم چې لکه دا پلانینګ و لکه ما وبېزدي فرض کړه چې وشي هېڅ خبره نه ده خو اشفاق په مېلمه وکړه ګوره مېلمه سره څوک داسې نه کوي لکه موږ یو چا سره نه ظلم کړی ده نه مو زیاتی کړې ده داسې چا سترګو مو هم چاته نه دي کتلي
دغه سړک خیر ما ورته وویل نو دا چله چې دا لکه په دې باندې ولونه کې تاسو سوچ کوئ لکه ولې کېنه لکه دا ایلوجا د کوم لکه زه وسره ما سره خو بس چې دا سیستم ختم شي یا لکه ما سره په پی ایچ تا زبده پرې چې کوم نه وړي زه بالکل دا سیاست نه کوم ما د ضرورت سیاست کوم چې تاسو فرض کا په حالات روان کې تاسو روان کی دا خلک نو بیا به صحیح همدغه خلکو ته بیا محتاج وي همدغه سه بیا به هغه برای تاوان مو کیږي خلک مو کیږي بیا پیسې ورکوي بیا به صحیح بیا به تاسو بیزته کوي دغه خلک موږ غو نه چا بیزتی کړی دا نه مو چاته سپکه یلی دا نه مو چا سره سخت خبره کړی دا او صرف دې سوچ سره سره چې موږ د فرمان شي کړو کوي او موږ به جان دوم چې کوو آبون په مینا کوو موږ به چاته پوښتنه سترګو مو تاسو سره چاته سترګو نه دي کتلې نه به چاته سخت خبره کړی دا نو دا ټول خبره ته تاسو لږ سوچو کې دا چې کومو دا ماته پاته وا دا مخالفین چې کوم دي د کومې پارټۍ دي هغه په اړه کې نه سم ماته بقاعده هغه دي کور نه خبر راغلی و چې تاسو سره په داسې کوي دا خلک دا پلانینګ او کېدای شي دغه د چې کوم نن مو سره وشو دې سره مو کې نورو به ماترو شي ان شاء الله تخکې سے مقابله ور سره کوم ان شاء الله ته به ول بیا شکست نو بیا هم مو تاسو ته خواسته چې دا کوم چا په زړونو کې څه خفګونی کینه زه ور سره کینه ما هیڅ زه په دې خبره نه خپه کېږم مو کې هیڅ کمای نه وي ځکه چې زه لګیا دي کوم دې پورې دې بچو دې پورې لګیا چې مونږ دا کو دې مطمئن نه مو په دې مشره یا دا ټول درس کوم مو هیڅ فائدہ نشته زه به دې مطمئن کوم ان شاء الله دې سره کو کینم دې سره کو خبرم کوم او دې بیا مو سره اخر سی ویلوړ ان شاء الله چې څنګه را سره مخ کې ویلوړ خو دا چې کوم یو څو کسان پکې داسې چې تاسو به کوی چې علي یا بلې پارټي او یا څو آی په پاره کې څه خبره نشم کولای خو چې سمرا نامشران دي لکه هغه سره هم کېنه ما کشرانو سره کېنه ما ان شاء الله او دا یاد ساته چې تاسو دا ور چې تاسو کوم موتر کړه دا یا مو دې ملګرو ته ور کړه دا دې کې به خیانت دکې ان شاء الله نه پکې شوی دا به همیشه د پر زبو دې کو خیال هم ساتم او مونږ چې سم راکېږي ان شاء الله دې قوم ته هغه خپل حق ورانم ټیک ته کمای به شی بو شوی لیټ شوی به خو ان شاء الله زبر تاسو خپل حق راوړم تاسو دې نه
Rihanna.